نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم سورة فاتحة قرآن کریم اولنی سورت دې سورت په نومونو کې یو نوم تعلیم المسأله ځکه چې په دې سورت کې د سوال کولو طریقه ښودل شوې په سوال کولو کې درې خبرې دي اوله دې د چا نه سوال کې داغه تعریف کول دي داغه صفت کول او دویم دا د چانه چې سوال کې ناغه سره خپل تعلق کار کول لې چې ستا سره زما کم تعلق دی او دریم پاغیره کې اخره کې هغه تا خپل مقصد کار کول چې سره راغلی نو په سورې فاتحه کې دا درې واړه سيزونه موجود دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داد اللہ رب العالمین صفت کول ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سر خپل تعلق کار کول چې الله ستا سره زمون کم تعلق دی موږ ستا بندگان او ستا عبادت کوونکي تا ته محتاج خلق او اهدنا الصراط المستقیم ناخره پوری خپل مقصد کار کول الله زمون مقصد سدي ستانه هدایت غختل بعض علماء دا صورت تعلیم المسأله یعنی پدی کی د سوال کول طریقه خود لشي دا د دې سورته فاتحه موضوع ده تب سوال د الله نه څنګه کی اول بد الله صفت بیان دا الله دا صفت بیان اول نه بعد بسوال کې الحمد کې دا الله صفاتونه بیان شو بیا اخره کې وي اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی غواړو هدایت سورہ فاتحه ته الكتاب لشیدا ټول قران کریم خلاصہ او د ټول قران کریم خلاصہ الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی قران کریم کې اولنی حصہ کې د الحمد دا فاتحینا تردا الحمد انعام پوری د الله رب العالمین خالقیت بیان الحمدللہ پدې کې هم د الله رب العالمین خالقیت چې د تمام نظام بادشاہ هغه یو الله پاک داغه د پارا حمد دی او دې د الحمد به یعنی سوره انعام الحمد نواخلا تر د سوره کهف شروع الحمد پوری په قران کې دا الله رب العالمین ربوبیت ذکر دی او هغه دلته ذکر دی پر رب العالمین کی او دریم د الحمد نا سوره کهف نوالا تر د سوره سبا ابتدا الحمد پوری پدې کې د الله رب العالمین تصرف ذکر دی چې الله پاک هر څه کې خود مختار دی او دا دلته ذکر دی په الرحمن الرحیم کې چې په تمام نظام رحم کوونکې ذات الله دی او بیا دا الحمد د سورہ سبا نه بعد تر قران کریم اخره پوری پدې کې الله رب العالمین مالکیت او نفی د شفاعت د غیر مسلم او د کفارو اغا دلته د مالک یوم الدین نه ثابت دي قیامت شتا په قیامت کې الله رب العالمین یا واجب بادشاہ او مالکی او شفاعت بد چا کیږي او د چا با نه کیږي دا په قیامت کې معلومي دنیا کې د دې پتا
نه لګي. دا شو د ټول قرآن کریم خلاصہ په سورۃ فاتحه کې موجود ده. د دې وجنا د ټول قرآن کریم نوم الکتاب سورۃ فاتحه ته وګرځي. بیا موږ تاسو ویلي چې قرآن کریم د نازلېدو درې مقصد لري. قرآن الله صلی نازل کو، اول نه اصلاح د عقیدې د پاره چې خپل عقیده د صحیح کا قرآن باندې قرآن دی نازل شو. دیم اصلاح د عمل د پاره قرآن نازل شو چې خپل عمل د صحیح کا قرآن دی نازل شو. او دریم نمبر ځان د غفلت او د بیکارتوب نه وباس، الله یاد کا، خپل خالق یاد کا، قرآن کریم دی نازل شو. او دا درې واړه خبرې په سورۃ فاتحه کې ذکر. څنګه ذکر دي؟ الحمدللہ ټول صفتونه صرف الله لره دي. دا الله جل شانه خبر اومنا عقیده د اصلاح کا. او دیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الله رحمان رحیم او مالک د قیامت. نو ځان ایرو الله پاک د ځان نا ما غفلت د ځان لری کا، الله جل شانه یاد کا. رحمان ذات ته پتا باندې برحم کی، او مالک یوم الدین د آخرت کې بدن تپوس کی. او دریم نمبر قرآن کریم نازل شو د بعد اصلاح د عمل، نو دا غي ذکر په ایاک نعبدو کې دي چې الله موږ صرف ستا عبادت کو، عمل به موږ د نیکه کو خالص تا د رضا د پاره چې ته به زموږ نه رضا شي. دا د ټول قرآن کریم دا نازلې دو مقصد دا په سورۃ فاتحه کې موجود دي. د دې وجه نه ټول قرآن کریم خلاصہ دا سورۃ فاتحه ده. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ الحمد سورت پا قرآن کریم کے اداسی سورت کی چی دی سورت علم المخاسمہ ویلیش دا قیامت تا پوری سمر باطل خلق چی رازی دا دی طول رد پا الحمد کی موجود دی. قیامت تا پوری سمر باطل خلق رازی دی اسلام خلاف، دی اسلام دشمنان، د دې ټولو تردید په الحمد کې موجود دی. او بیا فرمای الحمدللہ ټول صفتونه خاص الله د پاره دي. نو الله رب العالمین چې څوک نه مني دا غیم پکې رد شو، څوک چې خدایان دو مني دا غیم رد شو، څوک چې خدایان درې مني دا غیم پکې رد شو، او څوک چې خدایان بے شمیر مني دا غي ټول رد شو. چې حمد صرف د الله د پاره د نور خدایان نشتا. نو د مشرکان رد په دې ځای کې راغی، د دهریان رد په کې راغی، هغوی وی خدای نشتا. نو په الحمد کې صفت د الله بیان شو چې الله شتا، صفت ولا کېږي نو دغه رب العالمین الله دی. او په دې کې د مجوس هم رد راغی، هغوی وی خدایان دو دي، یو د خیر او بل د شر. یو د خیر هغې ته یزدان وی، او بل د شر هغې ته اهرمن وی. د هغې پکې رد راغی چې نه خدای یو دی، نو تا چې کوم دوه یادوئ دا غلط وای. او بل په دې کې د قدریو وغیره چې کوم معتزله وغیره د هغې رد پکې هم راغی چې هغوی وی یا د مرجئو چې هغوی وی عمل ته ضرورت نشته. نو الله فرمای مالک یوم الدین قیامت خو شته، نو په قیامت کې به د عمل تپوس کېږي. نو د قدریو د مرجئو رد هم پکې راغی. او په دې کې دا منکرین حدیث او د ملحدین هم رد راغی چې کوم خلق د هدایت یافته خلق لاره پرېښودلې ده. ځکه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته نیغه لاره وښایه. د چا لاره؟ صراط الذین انعمت علیهم، انعام والا خلق لاره. چې کوم خلق انعام والا پسې نه ځي د هغې رد پکې راغی. انعام والا پسې څوک نه ځي چې څوک وي صرف قرآن اخلا نور ما اخلا، هغې صحابم پرېښودل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې هم پرېښودو چې هغوی ته ویلی شي منکرین حدیث. په دې کې رد راغی د ملحدینو چې هغې په قرآن کریم کې په باج آیاتونو باندې اعتراضات کوي، د دغې خلکو د هدایت والا خلکو لار پرېښودلې ده. په دې کې رد راغی د یهودیانو، ځکه غیر المغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي،
او پدې کې رد راغی په عیسایانو ولضالین نه مراد عیسایان دي او پدې کې رد راغی په خلکو باندې چې چا د خپل مشران لار پرې خودل دا چې قیامت پورې څومره اهل باطل دي ځکه صراط الذین انعمت علیهم انعام والا خلق سوق دي هغه قران کریم کې ورست راشي ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پیغمبران صدیقین شهدا او نیکان چې چا د دوی لار پرې خودلا کاغه په هر نوم باندې دي کاغه په نوم د پنځپيري دي کاغه په نوم د وابي دي که په نوم د بریلی دي او که په نوم د مسلمین مفسدین دي او که په نوم د منیر شاکر دي او که په نوم د پرویزی یا قادیانی دي ځکه د دې ټولو لارا د هدایت والا لار پرې خودل دي قیامت پورې چې څومره فتنې راځي د دې ټولو رد په سورۃ فاتحه کې موجود دي د دې وجه شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وای په سورۃ فاتحه کې د قیامت پورې د ټولو باطل خلقو رد موجود دي یعنی د ټول قران کریم خلاصه فاتحه او سورۃ فاتحه د ایمان بنیاد دي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین